أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رب العالمین فرمائی کہ روجدار لزکم اجر ورکم اغبا 20 ساب اجری. بعد انسان لسڑی مزدوری ورکی نو چې 10 روپے کیگی دوی دا 15 ور سر زیات شوی چې 100 کیگی دوی 10 بزیات درکم او یو دی چې حساب کتاب نه کوي خو چې څومره زړه غواړي ورکی. نو الله فرمای روجدارو لبز ثواب ورکم اجر ورکم خو پشمیر نه بشمیر او بی حساب ورکم. او یو حدیث پاک کی راځي الصوم لی وانا اجزی به روجا دا زما د پاره عبادت ته دا زما عبادت ته او د دې بدل بزور کوم. نو د مونږ د طالبان سوال کوي چې ار عبادت سړی کوي دا الله د پاره کوي مونږ د الله د پاره دا دی روجا د الله د پاره حج د الله د پاره زکات د الله د پاره. نو دلته کې حدیث قدسی دی دا چې الله فرمایي چې روجا هغه عبادت ته چې دا خالص زما د پاره نو ټول عبادتونه د الله د پاره دي. زموږ علماء جواب کوي چې نور عبادتونو کې بیا دا یو شکی د ریا مونږ چې کوي نور خلک هم په خبرېږي لکه دا راځي چې یاره خلک به مې موویني مونځ به کوم. زکات کې چې بل څوک نه خبرېږي چاله چې ورکه خو نه خبر شو. صدقه چې چاله ورکه خو نه خبر شو. دارنګ حج کې دنیا نه خبرېږي عمره چې کې ډېر خلک نه خبرېږي. واحد روجا هغه عبادت ته چې ته په بل څوک بغیر د الله نه خبره نه خبرېږي. نور عبادتونو کې به الله هم خبرېږي نور خلق به هم خبرېږي. الله لپاره هم شو کله کې دی دا نور خلقو سلګ معمولی غونډه سوچ راغی نوریان پکې رااله او روجه چې ته څوک د خبر نشي صرف الله د خبر شي نو اقص کېږي. زمونږ د دین یو کتاب د هدايه وتوي دا چې چا لیکلی د علامه مرغینانی رحمت الله علیه اگر 14 کال روجه نیولې ده بلکې یو قول کې یو مورخ 15 کال لیکلی دي. نو 14 کال هغه روجه نیولې ده او په داسې طریقې نیولې ده چې نور خلق خو سکه خپل خزه او بچیم ته نه دي خبر. بیبي والا روجه ماته راوړو دبو ته دلته ماته کېده اب لاړه شاګرد ته आवाज وکړ ډوډۍ به د غرمې ولا راوړه چې ډوډۍ به راوړه د غرمې ودل تکې ده شاګرد ته आवाज وکړ راشه د اخره شاګرد به ډوډۍ خوړه وته ځه بیبي ته आवाज وکړه شالوخي خالی شي اوسه بیبي به دا ګمانو کو چې دا ډوډۍ د غرمې دوه خوړه امینس کې به طالب خوړلې و. نو 14 کال د الله د رضا لپاره روجي نیولې دي خزه بچی ته نه دي خبر. نو روجا عبادت ته کته ته څوک نه خبره او چې یو الله خبروم نو مدقه سره روجه نیوي شي. نو ځکه حدیث قدسی کې رب العالمین فرمایي روجا عبادت ته چې دې کې ما سره بل هیڅ څوک شریک نشتا که څوک په صرف ما خبري بل څوک را سره په خبرولو کې نه شریکي بشک دا کار کولی شي او د دې بدل بزور کو انا اجزي به. نو طالبان بیا سوال کوي چې د هر عبادت بدل الله ور کوي. نو د دې بدل او د نور میانس کې فرق دی. د نور عبادتونو بدل ممکن ده چې الله د فرشتو په لاس ورکي او د روجي بدل به الله په خپل ور کوي. د نور عبادتونو اجر او ثواب به الله په عام انداز کې ور کوي او د روجي بدل او ثواب چې الله ور کوي دا په یو خصوصي او خاص انداز کې ور کوي. لکه بادشاہ خلق الانام ورکی خو باز انام دی چې دا غیر لپاره د دنیا خلق او د مشران او کشران روغ واړوي بادشاہ نن راځي د انام په خپل لاس ورکی. او په یو روایت کې دا سړي چې انا اجزا به د روجي بدل الله وی زما ذات ته زی بدلې ما یعنی زما دیدار د دې بدل دی د روجي بدل
دا الله دیدار دی. الله دې زمونږ نصیب کی. حدیث پاک کې راځي چې د قیامت پر ورځ باندې په دنیا کې چې دا خلق جمعې منزل راځي نو الته کې خو یو ورځ د جمعه خالی توار پکې نشتا خو الله به نخې مقرر کړي نو په هفته کې به یو ورځ خلق یو ځای کې ټول جنتیان راغونډېږي. څوک به د زمرودو په کرسۍ ناستي، څوک به د یاقوتو په کرسۍ ناستي، څوک به د نور په تخت او په کرسۍ ناستي، څوک به د سرو زرو په کرسۍ ناستي، څوک به د سپینو زرو په کرسۍ ناستي. دا ټول به راغونډ شي یو میدان کې جنتیان او په دا کرسو باندې به کینی او رب العالمین به ورته خپل دیدار وښیي. الله دې زمونږ نصیب کړي. د هغې خوند او خوشحالي به دومره خوند چې په جنت کې 80,000 کاله یو سړی د جنت خوشحالۍ تېرې کړي. د جنت خوشحالي هغه ده چې حدیث قدسی دی. الله ذوالجلال فرمایي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او كما قال. نیکانو بندگانو لمه هغه خوشاله ساتلی دي چې نه د انسان زړه کې تیری دي شي، نه یو سترګه د هغې د لیدو طاقت لري او نه یو غوږ هغه اورېدی شي او نه د هغې طاقت لرلی شي په دې دنیا کې. داسې خوشحالی دي. ولهم فيها ما تشتهي الانفس. زړه چې د څه غواړي ابه الله درکوي. بس نورې خبرې اخوا به کړو. زړه چې څه غواړي زړه غواړي چې د جنت هغه ګوټ ته دې ورسم نو په سکندونو کې به رسې. زړه غواړي چې دا میوه وې ځانده ده او په دې کټ کې ناست یم او دا میوه دې ماله راشي څنګه به دا هغه ځای نه د دې خولې ته راشي. میوه کې سخاوالي نشته، د میوې وینځلو ضرورت نشته، جراثیم پکې نشته، ګندګي پکې نشته. جامې د انارو بوټي به د انارو بوټي او هغې کې به داسې اناري چې هغه به د جامو دپاره انار به راوالی رو به شوکې چې په منځ یې مات کې نو په هغې کې به د ریخمو جوړه پرته وي، د دانو په ځای به پکې د ریخمو جوړه پرته وي او داسې قیمتي جوړه چې الله د جنتي د میلمستیا لپاره یو شی مقرر کړي او الله په خپل قدرت انتها کړي نو عقل پکې نه چلېږي. هغه جوړه به دې واچوي. دا مې نه ده خوښه، بله مې خوښه ده، بل رنګ مې خوښ دی، بله نمونه مې خوښه ده، بل ډیزاین مې خوښ دی، بل بوټي به وشوکې د انار په دا منځ یې مات کا. نه د درزي د جوړولو ضرورت شته، نه به خیرنېږي، نه به تې بوینځي، نه به پکې سخاوالی راځي. د هر جنتي په دې کور کې 4 ولې به تېرې شوي. یو د اوبو اعلی قسم اوبه، یو د شاتو، یو د شرابو خو هغه به داسې شرابي چې خوند به پکې وي، نشه به پکې نه وي، سرخوږي به پکې نه وي. یو به د اعلی قسم پیو. دا به ستا د هر جنتي د کور په منځ کې دا 4 ولې په باغونو کې ورته بیږي. دی به سکي او د هغې د پاسه به ورته د ډوډۍ دپاره په بوتلو کې بندې قسم قسم اعلی قسم شربتونه ملاویږي چې په هغې په هغه بوتل یو سیل لګېدلی. دا کوکاکولا بوتل یا بل چې کولاوی په هغه چابی کولاویږي، په هغې به یو سیل لګېدلی. هغه سیل نو نه به د مشکو خوشبویي دي، د مشکو ټاپه به پې د پاسه لګېدلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي تپوس وکړو، وی د الله رسوله وی دا ولی چې دي په دې کې به خټه وي او خو خټه به څه شي وي، دا به مشک او عنبر به هغه ولو په منځ کې وی کاڼي به پکې وي، په هغه ولو کې وی بلکل کاڼي به مي ابسي ابه لالونه او یاقوت او مرجان به دوړه پکې شته د الله رسوله وی او جنت کې دوړه هم شته خو خاوره نه، ابه زعفران به الذي به خوشبویه به کوي. الله دې زمونږ نصیب کړي. یو بل صحابي د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو، وی د الله رسوله خلق به پکې فصل کوي، زرغونتیا به پکې وي. نو نبی علیہ السلام مبارک مسکی شو، وی یو سړی به الله ذوالجلال ته سوال وکړي چې الله زما شوق دی ځان دې لږ غنم کرم. حالانکه غنم وکړ ته څه ضرورت دی؟ وی پروردګار به ورته تخم ورکړي چې ها واخله وکړه. د جنت په ځمکه کې به وکري، کرل، لویدل، ریبل، لو کېدل، دا ټول به د انسان د سترګې پرب کې وشي او دومره غنم چې د غرونو برابر نشي به تې جوړې شي. الله به ورته واله بني ادمه پیسه موړ نه شوې، خیر دی مقه د دنیا وګې راغلی ده. په
غنم وسکه چې غنم دلته وسکري مفتو کې د خیراتي ډوډۍ میوه قسم قسم خوراکونه راځي ته بیا د هغې د پاسه غنم غواړې اسونه به یې پکې اسونه عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي د نبي علیه السلام هم تپوس وکړه چې اس به پکې وي خو د دنیا د اس په شان نه د هغې به وزرین به الوزي بام د یو ځای نه بل ځای ته قسم ولهم فیها ما تشتهي الانفس الله قرآن کې فرمایي چې زړه کې د څه تېرېږي یا به درته میلاوېږي زه اکثر یو خبره کوم یعنې په دنیا کې چې سړی یو نعمت حاصلوي نو چې مشقت وکړي نو الله وله ورکړي دولت خدای پاک سړي له ورکړي بچي وله ورکړي جامه وله ورکړي بادشاهیت وله ورکړي ډېر خلک چې بادشاهۍ ته رسېدلي لیکن یو شی دی که په دنیا کې دا ټول ساینسدانان او ډاکټران را جمع شي نو هغه د انسان په وس کې نه ده هغه د انسان شکل بدلېدل دي که دویم چې د ما دا شکل دی داسې نی بل شان دی شي دا کیدی شي نه همدغه شکل به د دنیا ټول ډاکټران را یو ځای کا ټول ساینسدانان را یو ځای کا ټول قابلان او حکیمان یو ځای کا خو چې د چا کمې دوه سپېمې دی او دوه سترګې دی او دوه غوږونه دی او کم رنګ دی دا بله نشي بدلولی پوډر موډر به ومږي خو 2 منټه پس به دی بیا لاړ شي په هغې د انسان شکل نه بدلېږي رنګ یې همغه دی ذاتي چې کمې دی نو که دنیا طاقت هر نعمت به حاصل کې خو شکل نشي بدلولی او په جنت کې به بازار لګېدلی بازار که څوک وایي چې زما دا شکل نه دی خوښ بل شکل مې خوښ دی نو په شیشو کې به شکلونه پراتی هغه شکل کې به ورننوځي شکل به هم بدل شي خو په نښه نښانه به پېژندلی کېږي کور ته به راشي بیبي به ورته وایي ډېر ښایسته شکل ته خو ډېر مزېدار یې ډېر اعلی دا دومره ښایستهوالی د کوم ځای نه راغی وی ښځې ته نه خبر وی نه وی د پروردګار دیدار مې کړی دی د الله دیدار مې کړی دی نو چې د الله دیدار وکم او د ما شکل خشته نشي نو پسه به خشته کېږي نو د جنت او یا زره کاله خوشحالی الله دې زمونږ نصیب کړي زنانو دپاره خصوصا حدیث پاک کې راځي د جنتي زنانه په سر چې کوم سرپیچه کي سر چې تور غوندې رومالي د بوډاګانې ښځې پې سر تړي کم سرپیچک چې سر یې پې تړلي د هغې قیمت به دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې ټولو نه به زیاتي او که دومره خوشبویي چې د جنتي ښځې په دې نوک د پاسه کېدي د نوک برابر خوشبویي دنیا ته راله د خوشبویۍ د لاسه به څوک په دنیا کې ژوند تېر نه کړي او که جنتي ښځه خپل لاس یا خپله پنډۍ یا خپله سنګل دا دنیا ته راښکاره کړي د نور نه زیات د نور رڼا به ختمه شي دومره الله تعالی انسان له هلته حسن ساتلی دی او قیمتي قیمتي څیزونه یې ورته ساتلی دي او دا ټولې خوشحالۍ چې ستا په اړه کې څه تېرېږي او یا زره کاله چې پکې تېرې کړي الله دې زمونږ نصیب کړي او یو سیکنډ د الله دیدار وکړي دا ټولې خوشحالۍ به درنه هېرې شي د الله د هغه یو سیکنډ د دیدار د خوشحالۍ د وجې دومره خوند او دونه لذت دی د الله په دیدار کې نو دا روجې یو اجر او ثواب زما رونو دا دی چې انا هغه بل روایت کې انا اجزا به د روجې بدل زیم الله وی زما دیدار دی چا چې روجه ونیوله زما دیدار کله چې روجهدار پېشمني ته کښېني پېشمني ته او راغون شي او پېشمنۍ کوي دا نیت وکړي چې الله زه سار دا راتلونکې ورځ ستا د رضا دپاره لوږه تنده برداشت کوم او روجه نیسم یقین وکړئ رب العالمین په دغه خلکو خپل خصوصي رحمتونه نازلوي فرشتو ته وایي د دې پېشمني والو دپاره زمانه سوال وکړئ چې کوم سوال وله تاسو غواړئ هغه وکړئ چې وله ورکم او چې کوم وخت کې روژه ماتې ته کښېني او الله نه سوال وکړي نو د دعا رب العالمین قبلوي دا د روژې برکت او د روژې فضیلت او په دې آیات چې انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب حساب کتاب نشته بې حسابه رب العالمین فرمایي زه روژهدار له اجر ورکوم نورونو د رمضان روژې تقریبا په ختمېدو روانې دي مونږ خو خوشحالي وي چې اختر به راشي بېشک اختر خوشحالي ده او د روژې خوشحالي ده لیکن زړه کې یو افسوس هم پکار دی چې افسوس که دا روژې زیاتې وي نو الله ما به زیاتې نیولې افسوس که دا ورځ اوږده وه نو ما به د اوږده ورځ نیوله ولې د اوړي په هغه اوږدو ورځو کې الحمدلله مونږ روژې نه دي نیولې څه چې ورځې اوږدې راځي بیا به یې کوو که 15 به م نیولې وی نه میاشت ونیسئ میاشت ونیسو که 2 میاشتې وې انشاءالله چې غون کال د الله له طرف نه حکم و نو پروردګار به مونږ رضا کوه کال به ولغونډې مونږ روژې نیولې نو زما رونو روژه یو برکتي میاشت ډېره د برکت میاشت اوس یو 2 عمله د دې روژې په دې اخر کې مسلمان له پکار دی چې هغه وکړي
یو عمل د صدقه فطر چې موږ ته سرسایه وایي. صدقه فطر والا عمل کول چې کوم سړی مالداري هغه به صدقه فطر ورکوي. مالدار دا چې کوم انسان سره د 2.50 تولو سپینو زرو قیمتي 2.50 تولې سپین زر چاندي د هغې قیمت ما خو حساب نه دی کړی خو غالبا 6,000 روپۍ خو حساب جوړېږي دا ورسره نغدي وي. یا یو ښځی هغې سره 9 تولې کالي وي سرو زرو خو نور څه مال ورسره وي که نه خو چې 9 تولې سره که نور مال ورسره یو ښځې زنانه سره نو بیا که توله کالي وي ګورې هم به صدقه فطر ورکوي. دا 9 تولې سره زر هغه وخت دي چې نور مال ورسره ني او که یو ښځې سره نور مالي نو بیا یو توله کالی چې دی هغه چې ورسره وي بلکې که لږ کالي وي او هغه نور مال سره د هغه کالي قیمت یو ځای که 6,000 ته رسي نو بیا هغې باندې صدقه فطر واجبېږي. چې کوم سړي باندې په خپله صدقه فطر واجبي نو ابه د ځان نه م ورکوي او د نابالغه اولاد نه به م ورکوي. او چې کوم بالغان بچي وي یا ښځی نو که د هغوی د طرف نه ورکوي نو هم ورکولی شي. خو د ده ځان او د ده د نابالغه بچو صدقه فطر خو پې واجبه ده خامخا به یې ورکوي. خو د ښځې او د بالغو بچو د طرف نه که ورکوي هم ورکولی شي. که هغه ښځه او بالغ بچي ده سره اوسېږي دی یې کفالت کوي نو که د هغوی نه تپوس هم نه کړي نو صدقه فطر یې ورکولی شي. او که هغه د ده ډوډۍ نه خوري ده په کفالت کې نی او د بالغو بچو ورکوي نو د هغې نه دې تپوس وکړي چې بچو ستاسو د صدقه فطر ورکوم اجازت دی بیا ورکولی شي. که یو سړي سره نقد مال بالکل نشته خو د 2 کوره دي یو کې اوسېږي یو یې د ضرورت نه زیات دی نو که هغه کور چې د ضرورت نه زیات دی د هغې قیمت هم 6,000 ته رسي نو صدقه فطر به ورکوي. یو سړي ځمکه ده نو که دومره ځمکې وي چې د ده په سپوره ډوډۍ پې ګزاره کېږي بغیر د ترکارۍ او د انګولي نه نو بیا هم پې صدقه فطر واجب دی ورکوي به. او ورکوي به یې کله وره بعضې خلک وایي مونږ غریبانان یو په مونږ صدقه فطر نشته. د ضرورت نه زیات سامان د کور هم د ضرورت نه زیات ساماني ادې بیه که 6,000 ته قیمت لري صدقه فطر به ورکوي. ټي وي د ضرورت نه زیات شی دی ښه ټي وي دا ضرورت کې نه داخلېږي د ضرورت نه زیاتي شی دی نو که دا بلا ټي وي چا کوي او قیمت 6,000 صدقه فطر به خامخا ورکوي. د څوکۍ یو ټوپک دا په ضرورت کې راځي. د زمیندار غوا میخه یا قلبه دا په ضرورت کې راځي. او که د دې نه زیات څاروي ساتي د ضرورت نه زیات د قلبې نه زیات د غوا میخې نه زیات نو د هغې قیمت ته وجنګوي که 6,000 ته ورسېد نو د هغې به خامخا صدقه فطر ورکوي. د یو ټوپک تماچې نه زیات ورکوي د هغې قیمت ته وګوري که 6,000 ته ورسېدل یعنې 2.50 تولې سپینو زرو قیمت ته نو خامخا به صدقه فطر ورکوي. زمونږ د زنانو جامې جوړې وي دا خو د ضرورت جامې دي د ضرورت جامه خو یو ده یا 2 دي یا 3 دي نهایت دا 3 جامو نه زیات دی چې یو جوړه په 10,000 او په 15,000 او په 6,000 کېږي دا خو د ضرورت نه زیات شی دی. زنانه سره خپل مهر دی او کالی یې دی زنانه خو مونږ تباه کړې برباد یې کړې. خاوند ته وایي دومره به وله مهر کې 10 تولې به کې 20 تولې به کې او بیا وله هم هغه خاوند نه زکات ورکوي او نه صدقه فطر ته پرېږدي نو د زنانه غاړه بنده شوه. نو ګوره زنانه ستا د کور خدمت کوي تا ته ځان وقف کړی دی ستا کور ساتي تا له پېشمنې تا له ځمکه جارو کوي نو د هغې غاړه بنده مه ساته غاړه وله خلاصوه. که صدقه فطر پې واجبي نو یا وله پیسې ورکه یا وله ته ورکه صدقه فطر او یا هغې له اختیار ورکوې د ځانه لږ کالي خرڅ که او صدقه فطر پې ورکه. نو به هر کیف ورکې به کله صدقه فطر دا د اختر چې سبا راوخېږي نو واجبېږي چې د اختر سبا راوخېږي واجب شو. خو یاره که یو سړی یې مخکې ورکوي په رمضان کې ورکوي دې وخت کې ورکوي نو هم ورکولی شي خو ټیم یې هغه دی چې د اختر سهار راوخېږي نو صدقه فطر به ورکوي او د اختر د مانځه پورې دغه بهتر وخت چې د اختر مونځ لا نه شوی او که د اختر مونځ وشو نو بیا به هم صدقه فطر ساقطېږي نه خو هغه ثواب یې نشته کوم چې د اختر د مانځه نه مخکې اجر دی. حضرت عثمان رضی الله عنه نه صدقه فطر هېر شوی د اختر مونځ چې وشو ورته یاد شو نو یو مریی یې آزاد کړ مریی خو د بدو پیسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راغی د الله رسوله ما نه صدقه فطر هېر شوی د اختر مونځ شو نو بیا مې یو مریی آزاد کړ ما له به الله ثواب راکړي وی غاړه خو د اخلاصه شوه خو که ته 100 مریان آزاد کې هغه ثواب به ونه ګټې کم چې د اختر د مانځه نه مخکې سرسایه ورکولو کې اجر دی نو مخکې ورکول پکار دی.
یو کس له هم ورکول شي او ګڼو له هم ورکول شي. په جمعات مه لګوه صدقه فطر، په لار به نه لګې، دا د غریب حق د غریب له ورکه. څومره به ورکې صدقه فطر؟ نو غنم یا اوړه یا د هغې قیمت پوکم 2 کیلو، 5.5 پاوه پاخه او پوکم 2 کیلو ترې جوړېږي. په دې زمانه کې رواج د اوړو دی، عام معمول په دکانونو کې غنم نه خرڅېږي، خلک اوړالې اوړه خرڅوي. نو احتیاطاً د اوړو په حکم 2 کیلو قیمت ولګوئ. ما خو خبره اوس حساب کړو تقریبا 30 روپۍ ته جوړې دی. احتیاطاً که 50 روپۍ تاسو ورکې نو ښه خبره ده، احتیاطاً 50 ورکې، خو 50 ګورې اصل صدقه فطر نه دی چې زما پکې غاړه بنده نه شي. د په حکم 2 کیلو قیمت تاسو لګوئ چې څونه ته جوړېږي. دا ما ته احتیاطاً 50 روپۍ وي د یو کس په سر، دا صدقه فطر ورکې. دې کې ځان له غاړه مه بندوئ. زموږ علماء مثال ورکوي، وایي د رمضان دا روجې دا صدقه فطر یې ني، داسې مثال دی لکه مرغۍ چې وزرې نه لري. مرغۍ چې وزرې ولري نو پر به شي. صدقه فطر د روجو چې دې ورکړه دا روجې به دې پر شي او د الله دربار ته به ورسېږي. یعنې ستا بدني عبادت راغی، د مالی عبادت راغی. الله ته دې دا وښوله چې پروردګاره زما بدن هم تا ته وقف، بدنی عبادت هم در تکوم، او پروردگار زما مال هم تا ته وقف، مالی عبادت هم در لکوم. نو صدقه فطر په دې کې ناراستی مه کوئ، لازما صدقه فطر ورکئ او خپله غاړه خلاصه کړئ. چې کوم غریبانان هغه چا لی ورکئ چې په هغه په خپله صدقه فطر واجب ني، هغه انسان لی ورکئ. بل زمارو اختر دی الله په خیر راولي، خو اختر کې یو څو کارونه سنت دي. یو دا چې د اختر پر ورځ به وختي پاسېدل. دویم غسل کول، غسل به کوئ. دریم نوې جامې اچول، که نوې ني نو خپلې جامې ووینځه او پاکې کا، هغه جامې واچوه. خو که وس دې کېږي نو د اختر پر ورځ باندې نوې جامې واچوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره روان، دا د روجې خوشحالي ده. ګورئ یو ماشوم جاړل، نبی علیہ السلام مبارک ورته ورنږدې شو، بچې ولې جاړې؟ وی پلار مې نشته، یتیم یم. دې ماشومانو ته ګورم چې د دې ماشومانو نورو جامې شته او زما جامې نشته، خیرنو جامو کې دې نورو بچو جامې شته. خفه کېږي که نه ماشوم؟ دې نورو بچو نوې جامې دي زما دې ملګرو اچولې دي. نو په دې جاړم چې ارمان که زما پلار جمدې وې نو ماله به هم نوې جامې اغوښتې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې ډېر زیات رحم، زر یې بوته کور ته او حضرت ام المؤمنین ته وربوته بیبي ته او شابه دې د جامو انتظام وکړي. پاکې جامې یې وله نوې راوړئ. پخوا خو به خلکو د پرتوب په ځای به یې لنګ و، لکه د حج له چې څوک دی عمرې له دی، او د کمیس په ځای به یې څادر پاغو. دا 2 څادرې مزېدارې خشته 2 څادرې وله راوغوښتلې او دې بچي له یې ورکړلې. او زه بچې بار بچو سره لوبې کوه. نو چې بار راووت نو خوشحاله او خندلې، ډېر زیات خوشحاله. نبی علیہ السلام مبارک پې راغی، وی بچی څنګه؟ وی دا نه محسوسوم چې د ما پلار مړ دی او زه یتیم یم. چې د رسول الله مبارک غوندې مشر زمونږ وي نو مونږ یتیمانان نه وي، زمونږ پلاران جم دي. دا ګورې حقیقت دی. اوس هم پکار دی کله چا په ګاونډ کې یتیمي هغې له جامې والی، کله چا په ګاونډ کې یتیمانان او غریبانان یې ستا وس کېږي نو چې خپلو بچو له الې هغې له واله. په ماشومانو رحم وکړئ. رحم یو حدیث کې راځي من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا. څوک چې د ماشوم په سر د رحم لاس نه راکاږي او د مشر قدر نه کوي، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي دا زما طریقې والا نه دي. پیغمبر علیہ السلام مبارک سره ماشوم اوسېده، حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه چا را تختولی، حضرت خدیجه رضی الله عنها ته وقف شوی او بیا خدیجه رضی الله عنها پیغمبر علیہ السلام له ورکړ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره اوسو لویوي. دې د چانه ماشوم پخوا به د امریان خرڅېدل نو خلکو به د ماشومان تختول، دې نه به تختو مثلا کراچۍ ته هلته به بازار کې خرڅ کړ او به تختو کابل ته هلته به بازار کې خرڅ کړ. نو دې د مور او پلار نیازبین بچو او مور او پلار یې امیرانو، ډېر مالدارو او ډېر خوبصورت. او حضرت زید چې را تختول او خرڅوي
په یو بل خرڅېده خدیجه رضی الله عنها ته راورسېد او خدیجه رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام ته وقف. مور به ورپسې جړل، چغې به یې والې او اکثر به د ځان نه د سر ویښته ایستل چې نور به راوخت نو دا مور به د نور ته راله وبدرېده. ای زیده چې ته به نور ته ولاړې او که سوري ته به که باران به شو نو مور به یې راله د باران شیبو ته به ودرېده. ای زیده بچیا چې پتا به د باران دا شیبې ورېږي او که نه ته به چې ته غاړې ته داسې به غر ته به وخته او چغې به یې والې جړل به که نیازبین بچی چانه څوک وتښتئ او زمانه د غلامانو نو په غلام څوک چاته پروا ساتي. حج لسه کسان راغلي دا زید یې ولیده تپوس هلکه ستا زید دم دې وې او وې د حارثه زوی وې او وې تا پسې خو مور او پلار ډېر جاړې چغې در پسې به چې مونږ نه بچی چا تښتولی دی ورک دی چې هغې لاړل واپس مور او پلار ته یې وله الوې ستاسو بچی خو مونږ پیدا کړه. کوم ځای دی؟ په مکه مکرمه کې یو سړی دی فلانکي یې نوم دی هغه سره زیري ولکه هغې حاجیانو له ورکړل او ډېر زیات خوشحاله شو او د هغه ځای نه یو وفد راولېږه مکې مکرمې ته بلا پیسې وله ورکړې چې دا یو څه او موږ له خپل زوی راولې. تپوس یې کو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خواله راورسېده. پیغمبر علیه السلام ته کېناستل. نبي علیه السلام لا مکه مکرمه کې او صفتونه د پیغمبر علیه السلام شروع کړل چې تاسو د عبدالمطلب اولاد او د هاشم اولاد ډېر ښه خلک یې او ډېر عزتمن خلک یې، خلکو سره ښېګړې کوئ، خلکو سره احسانونه کوئ، د خلکو خیال ساتئ، صفتونه کوي. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی چل څه دی څه غرض هم دی ما پوه کې وی صاحب زمونږ یو بچی دی او مونږ نه چا تښتولی دی او هغه خرڅېده تاسو لا رارسېدلی دی. صاحب پلار ورپسې جاړي، مور ورپسې لیونی ده چغې وایي او دی د مور د سر ویښته دي مونږ تاله راوړي دي چې مور یې د سر نه ویښته وباسي او مور یې په شیرونه دې خپل بچي پسې جوړ کړی دي. نو مونږ تاله راغلي یو هر څومره پیسې چې غواړې مونږ یې درکوو خو ته مهرباني وکړه دا بچی مونږ له راکړه. وی څوک دی؟ وی زید دی. وی دا خو اسانه خبره زه هغه راغواړم نو که هغه تاسو سره ته نو یو پیسه دنه نه علم تحفې تحایب ډالۍ یې راوړه وی دا دنه نه علم مفتې ځان سره خیراتي بولې او که هغه نه ته نو مونږ بنو هاشم قبیله چې زمونږ نه څوک ځي نه نو ګورې مونږ یې په زور نه شړو بس په هغه به اختیار دغه ور پرېږدو هغه له به اختیار ورکړو. دوی خوشحاله شو وی زمونږ بچی دی مونږ سره به ولې نه ځي او بیا چې د مور هغه جړه او فریاد ورته واورو په منډه به را سره ځي. وی صاحب ټیک ده وی په دې فیصله د نبي علیه السلام ورته وی بالکل زید یې راوغوښت. زید دا پېژنې او چې دا څوک دا مې تره دی دا پېژنې دا څوک دا پلان کې دا پېژنې ټول یې وپېژندل. ښه بچې دا راغلي دي تا پسې تا بوتلل غواړي مور در پسې خپه ده دا یې د مور د سر ویښته دي چې ستا په غم کې ځان نیستی دي شیرونه یې ورته ووایي چغې در پسې وایي جاړې نو ته تازه دوی له ورکوم ته مهرباني وکړه دوی سره لاړ شه. زید په جړا شو ولې وایي زه خو دوی سره نه ځم ما ولې د الله رسوله مو ورکوه نه ځم ورسره. هغې ورته وایي ګوره ته خو د مور پلار نیازبین بچې مور در پسې وایي نه د مور ملاقات له به لاړ شم د پلار ملاقات له به هم لاړ شم او د خپل خاندان ملاقات له به لاړ شم خو مستقل نه ځم. هغې ورته وایي د مور جړا ته او دلته غلامې مریې ځان یې که د نبي علیه السلام نه د مریتوب ژوند خوښې هلته خو امیر یې پلار د امیر دی او ته د بادشاه ژوند پرېږدې د مالدارۍ ژوند پرېږدې او د غلامۍ ژوند اختیاروې. حضرت زید ابن حارثه ورته څه وایي وایي ما له الله د رسول الله مبارک غوندې پلار را کړی زه په حارثه څه کوم ما له الله د حضرت خدیجې په شان مور را کړی او د حضرت فاطمه او د زینب په شان خویندې خدای را کړي په دنیا د خدای کې چې دا ټول د دنیا طاقت یو خوا کې او داسې پلار او داسې مور بل خوا کې په دنیا د خدای کې پرېښودو ته تیار نه زه د نبي علیه السلام غوندې پلار پرېږدم د خدیجې رضی الله عنها غوندې مور پرېږدم د فاطمې رضی الله عنها په شانتې خور پرېږدم.
خبرې واورېدې چې واقعي څو دا ولې د غلامۍ جون خوښۍ او پلار نیازبین کور له نه ځي، د مور جړا له نه ځي، او د خدیجې رضی الله عنها غیږ خوښۍ. دا ولې؟ دا د نبي علیه السلام مینه وه ورسره، محبت وه. هغه ته پته وه چې دلته څونه ما سره مینه ده، دلته څونه له ما عزت دی. بس نبی کریم صلی اعلان وکړ، وی ای قریشو د نن نه پس به زید ابن حارثه نه وایه، دا به نه وایه چې زید د حارثه زوی، د نن نه پس به وایه زید ابن محمد صلی الله علیه وسلم، چې زید د محمد صلی الله علیه وسلم بچی. بس زما زوی په زویوالو نه. بیا قرآن حکیم کې وروستو اعلان راغی چې پردي بچي ته به خپل بچی نه وایه، اسې هغه ته وایي چې بچی بچی، خو دا به نه وایي چې دا زما یقیني بچی دی، داسې به نه وي. نو بیا د هغې نه ممانعت راغی. خو ګوره دا د پیغمبر علیه السلام د حضرت زید سره مینه، محبت، شفقت، چې هغه خپل پلار پرېښود او نبي علیه السلام یې واغېسته، خپله مور یې پرېښود او د پیغمبر علیه السلام غېږ یې پرې نښود. نو مسلمان له پکار دی چې هغه په خپلو ماشومانو ګوره رحم کوي، په خپل څه د مسلمانانو په ماشومان رحم پې وکړي. د یتیم په سر چې چا لاس راخ کړ، ګوره د حدیث الفاظ دي، چا چې د یتیم پر سر لاس راخ کړ جنت یې وګټل، الله به جنت ورکړي. نو که په ګاون کې یتیمي جامې نه جامې ولا والی ځان لته اختر لروجې غوړي اخلي، او په ګاون کې د یتیمانانی یا غریبانانی هغې له روجې غوړي واخلي. ماشومانو شور مه کوئ، شور مه کوئ، شور کوئ. پر قسم مشران یې نو دا ماشومان رستو کړي. نو یتیم په سر به لاس راکاږي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پخپل قرآن حکیم کے اللہ فرمائی الم یجدک یتیما فآو، اے پیغمبر تم یتیم وکن. نو مونږ دل یو ټکانه درکړه، ابو طالب او بیا د عبدالمطلب غیږ لمبوت. نو بیا وروسته وایي اما الیتیم فلا تقهر، ولې پام کوه چې یتیم ته غوسه ونه کړې، پتان د یتیم دور تېر شوی. نو جناب د پردو یتیمانانو خیال ساتئ، د غریب خیال وساتئ، صدقې فطر دغې غریبانانو له ورکړئ. چې کوم هم په کور ګاون کې غریبانان دي، مسکینان دي، فقیران، هغې له یې ورکړي. خپلو بچو له روجې غوړې اخلي، هغې له موالی قسم دی یرب الصدقات، دا بدل الله زیاته کړي. نو یو صدقې فطر او بل د اختر په ورځ باندې نوې جامې که نوې نی نو خپلې جامې ووینځه واچوه، خوشبویي به پورې کړي، وختي به پاسې. او د کوټې اختر په ورځ به د اختر د مانځه نه مخکې خوراک سنت دی، په لوی اختر کې وروسته خوراک پکار دی، او پر کوټ اختر کې د اختر د مانځه نه مخکې خوراک پکار دی، او عیدګاه ته وختي تلل پکار دی په وخت، او پخې طرف تلل پکار دی، او واپسین پخې طرف پکار دی. انشاءالله مونږ به عیدګاه کې د اختر په جومات کې 8 بجې که خیر د اختر مونځ کوو. ښه 8 بجې انشاءالله العزیز. کوم چې د میرې ملګري دي نو هغوی په خپلو جوماتونو کې به اعلانونه کړي، 8 بجې به انشاءالله مونږ په عیدګاه کې د اختر مونځ کوو. بعضې څیزونه دي چې د اختر پر ورځ مونږ کوو ډېره لویه ګناه ده. یو د اختر اعلان چې چې ډزې کول، پام کوئ ډزې ونه کړئ، ډزې اسراف دی یوه. دویم دا ده چې دا ګوله لاړه شي، ممکن ده چې ته په انسان ور پرېږدي بل سړی پکې مړ شي، نو د قتل ګناه به دې وشي، د بل څاروی پې مړ شي. او دریم دا چې نن سبا خو په مسلمان غم څونه دی، زموږ څونه په زرګونه مسلمانان زموږ په زلزله کې شهیدان شو، او څومره په زرګونه بچي هلکان او جنکې او زنانه رونه خویندې دا په زلزله کې بې کوره شو. نو پکار دی چې موږ د اختر په دې ورځ هغې دپاره دعاګانې وغواړو. خوشحالۍ نه دي پکار چې سړی ډزې کوي، خوشحالي پکار لپاره وچې چې موږ روجې ونیولې او اختر شو، خو ډز وکول له دې نه خو بلکل توبه وباسئ، توبه وباسئ چې ډزې ونه کړې. کم از کم کوم ملګري چې دلته موږ سره ناست یې په خپلو علاقو کې دا خبره خوره کړې، ډزې بلکل ونه کړې. ورې الله قادر دی، دا ډزې مه کوه. ممکن ده دغه آفت چې په هغه زلزلې والا راغلی دی دا رب العالمین ګورې په موږ او تاسو هم راوستی شي، الله قادر دی، نو ډزې منع کوي. بل خلق عموما د اختر پر ورځ زنانه او نارینه هلکان مقبرې ته ځي، دا رسم دی، رواج دی، ګناه ده، بلکل به د اختر پر ورځ نه دی. هلته هلکان هم ځي، جنکې هم ځي، او بې ستري او بې حیایي کوي. پلار له مور له قبر له مبارکۍ لازم، نه مبارکۍ پکې نشته په شریعت کې. 2 رکعاته نفل وکړه، مور ته وبخه، 2 رکعاته نفل وکړه، خپل مړي ته وبخه، صدقه وکړه، هغوی ته وبخه. په بله ورځ ځکه نه د اختر پر ورځ تل
دا یو رواج مونږ جوړ کړی، رسم هم جوړ کړی. بله جنکې ولا کان ښځې او نر هلته میله لګېدلي په قبرونو کې. مور دې چې په بله ورځ یاده کړی او که نه پلار پسې په بله ورځ یو 5 روپۍ خیرات کړي او که نه رسم دې جوړ کړی مور له دلته پرې کوتک براو. مور او پلار خو تا د لاسه درګړي ته دي قبر ده. دلته دې ولا بې ښایسته کوتک دې براو پرې ډوډۍ دې نه ورکوله، کنځل به ورته کول. اوس د اختر پر ورځ بابا یاد شو، بابا دې مبارکۍ لازم په ژوند دې ورته چې ته ښه جوړه اغوستې وه بابا ته او که نه بابا دې په ژوند کې پکړ چې ته خیال ساتلی و که نه تولی دې ورته چې ته خشته کتلې وه چې ته څادر دې په تولی ورته اچولې وه او که نه چې قبر ته ورسېد نو جشن له دی جشن ده پلار له نه دی. د اختر نه علاوه نورې ورځې نشته. د جمعې ورځ شته ده، خالي شته ده، اتوار شته ده، ګل شته، جشن دې جوړ کړی هلته جنکې هم دي هلکان دي، مور او پلار له قبر لګم دا ګناه ده ګناه. بالکل د اختر پر ورځ مقبرو ته مه ځئ. څوک پکې لا مسور یوسي، مسوره چوم چې مرغۍ وخوري، څوک پکې اوبه یوسي په قبر اوبه اچومه بابا مې تندې مړو چې هغه اوبه ور ورسي. خدای ته وګوره په قبر ته اوبه واچو ته لږ لاندې وکړه او نه خو دویم چم لاندې نه دي تللي نو بابا ته کوم ځای ته ورسېدلې. دلته غریب له اوبه ورکړه نو بابا ته به دې ورسي. دا مسور راواله یو غریب له ورکړه چې هغه کټوی کې پاخه کړي چې هغه وخوري نو اجر به دې رب العالمین بابا ته ورسوي. څوک دې قبرونه جوړوي، قبرونه جوړول هم ښه خبره نه ده. زمونږ په وطن کې دا ډېر لوی رواج دی. قبر پخول خو بالکل ګناه ده او زاړه قبرونه هم جوړول نه دي پکار. قبرونه په خپل حالت باندې پرېږدئ. قبرونو له ځای مقبرو له ځای د عبرت دپاره خپلو مړو ته دعاګانې هم کوئ. دا ثابتو څیزونه دي، لیکن دا نه چې بس اختر کې ځه په بله ورځ مه ځه. دا رواجونه دي. پردو بچو له د اختر په ورځ پیسې ورکول صدقه او ثواب هم ورکولی شي. زکات کې هم غریب سړي له ورکولی شي. د اختر پیسې کله زکات پیسې د اختر په ورځ یو ماشوم له ورکړي خو چې هغه غریب وي هم له ورکولی شي پردي ماشوم له. نو دا د اختر د ورځې متعلق یو څو احکام دي هغه مې درته بیان کړ. او بیا مونږ د الله حمد ادا کوو، د الله شکر ادا کوو چې پروردګار د رمضان د دې روژو د نیو مونږ له توفیق راکړي او پروردګار دا رمضان دا روژې په مونږ باندې بار بار راوستلی کړي. د مارونو خصوصا زمونږ دغه چې دی چهارشنبې د ورځې روژه وه، په چهارشنبه زمونږ یو کم دېرش پوره کېږي. نو که چېرته د زیارت په شپه میاشت ولیدلی شوه نو د زیارت په ورځ به اختر شي، او که د زیارت په شپه میاشت ونه لیدلی شوه نو زیارت زمونږ دېرش پوره کېږي، بیا به د جمعې په ورځ اختر شي. خو میاشتې ته کتل دا ګورې پکار دي چې کوم څوک داسې کولی فضا وي یا لوړ ځای وي نو میاشتې ته وګوره. او بیا بعضې خلک میاشت وویني شهادت نه کوي، ګوۍ نه کوي، دا ګوره غټه ګناه ده. ولې چې تا ته پته چې اختر دی او بیا هم ته ګوۍ اونه کې او ستا په هغه ګوۍ اختر نه شي نو ډېره لوی بوج دی وګټه. یا مه ګوره میاشتې ته چې میاشت چا ولیدله فورا دې مونږ سره رابطه وکړي یا رضا ورته دې لاړ کړي سابق صاحب هغه به ورباندې فیصله وکړي. او دا مو وایه که په یو کم دېرش شي دا به نه وایي چې یو مو خوره، دا خو په ځان د ګناه اقرار کول دي. کله میاشتې یو کم دېرش وي کله دېرش وي. نبي علیه السلام مبارک چې کله د اختر روژې فرض شوې نو په مدینه منوره کې 9 کاله د اختر د رمضان روژې چې فرض شوې، مخکې نورې روژې وي، 9 کاله د رمضان روژې نیولې دي. په 9 کالو کې 7 کاله یو کم دېرش او 2 کاله دېرش نیولې دي. د دې نه معلومېږي دا چې د یو کم دېرش دا روژې دا زیاتې دي. او نو بس دا خو دی وی چې عبدالله شاه مولوي صاحب 1.5 روپۍ ویلي دي، اخبار کې بل چا 15 ویلي دي او چا 2 روپۍ بل اخبار کې ویلي دي. بس لنډه دا ده زه خو دا درته وایم 5.5 پاوه پاخه پاو کم 2 کیلو دا د هغې نه جوړېږي. د هغې اوړو قیمت ولګوئ، که 10 جوړېږي او که 15 جوړېږي او که کم او که زیات. دا به زموږ باباجي دا خبره کوله د مشرانو ته به یادي. او دا د دې ټولې دنیا دا به زه به دا ویم چې په دغه زمانه کې د مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه لوی عالم بل نو د دارالعلوم دیوبند، او هغه نه موږ هم اورېدلي او تاسو هم ترې اورېدلي. دا مشران دلته ناست دي چې پاخه 5.5 پاوه او په کیلو پاو کم 2 کیلو. نو د هغې قیمت ولګوئ، که 10 جوړېږي او که 15 جوړېږي. او دا جومات د درو موږ سره لږ کمې دی، زموږ د جومات کې درې لږې کمې دي. نو که څوک په رمضان کې صدقه کول غواړي خیرات کول غواړي لوی اجر دی پکې، نو زموږ جومات کې درې کمې دي، هغې دې بیا د درو لپاره څه انتظام وکړي. رمضان کې اجر پکې زیات دی، مونځ پکې کېږي، دلته ماشومان پې سبق هم وایي، نو موږ سره درو کمې دي.
د روجې ماتولو لپاره نور پرېوتل شرط او د ماښام اذان احتیاط دی او د روجې نیول لپاره نور راختل شرط دا دروغ دی. نور پرېوتل یو نور زمونږ د نظر نه غیبېدل دي، دا خو دې خوا غرونه دي اونې دي، نو زمونږ د نظر نه غیب شي خو لا پروتې نه، احتیاط پکې لګه. او سبا ختل خو ما مخکې ویلي درته جناب، خو زمونږ په خبره چې عمل ونه کړ. سبا نن په یو منټ د پاسه په 15 بجې ما سره چې کوم حساب دی، یو منټ د پاسه په 15 بجې نن سبا ختلی دی. اوس مصیبت دا دی چې نقشې والا لیکلی دي چې انتهای سحر او بیا ورسره لیکلی دي اذان فجر، نو هغوی یو 15 منټه احتیاطاً اذان وروستو کړی دی چې اذان پوره وخت سبا راوخیږي او ښه رڼا وکړي نو چې بیا د اذان وایي. نو ما نیازري ته وی چې ته دا سبا چې راوخیږي دا انتهای سحر دغې سره بانګ وایه. ته ته مې ویل ولې؟ ځکه زمونږ خلک هغې پورې اوبس کي ډوډۍ هغې پورې خوري چې تر څو اذان نیولې شوي، نو د اذان چې کم ټیم دی خو 15 منټه وروسته دی سبا خطو نه پس هغه احتیاطاً لیکلی، نو چې هغې پورې یو سړی خوراک کوي نو روژه یې برباده شو که نه شو. نو ده ته ما وی چې د سبا کم اختتام دی هغه وخت بانګ وایه. نو دې غریب چې بانګ به شروع کړه هلته کې نورو جوماتونو لوډ سپیکر به چغې شوې خیرې به ورته شروع کړه، وایي وختي دې بانګ وایي او دې غریب ته به خوا ته به خیرې شروع کړه. ما بس پرېږده ګناه وزار د هغې خلکو په غاړه یو څه به چا خوښوي. دې ما ته خلک په لوډ سپیکر خیرې کوي او کورونه کې هم خلکو خیرې کوي، وختي بانګ وایي. هلکه 15 منټه مخکې روژه بنده که احتیاط کوه، اسنه سبا د باندې راختلی او به دې اوس کلی نو ورځ داسې برباد کړه. نو چې ستا د خیر ښېګړې دپاره هغې غریب به بانګ درته پټیم وي ستا د خیر ښېګړې دپاره، نو په کورونو کې مور پسې کنځلې، باره مور پسې کنځلې، په لوسپیکرو کې مور پسې ما دې بعض خلک خیرې کوي، نو بس خلک پېژو کارې پېژو مونږ خو ته صحیح دغه. نو ګوره نن په یو منټ د پاسه په 15 بجې نن سبا ختلی او بانګ 15 منټه د پاسه وایي احتیاطاً. نو بانګ خو احتیاطاً د سبا لږ وروسته وایي، سبا ته ګورې مخکې خېږي. د بانګ انتظار مه کوئ، د بانګ نه یو 2-3 منټه مخکې دغه بندوئ، پېشمنې بندوئ. دا څه مشکلات دي کور کې مبارم یو زمونږ زنانه ده، نو الله تعالی دې دغه مشکلات په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي، الله یې دغه مونږ وساتي. مور ته او ناواده کړې خور ته سرسانیه ورکول، مور له خو به نه ورکې، مور لا پلار لا بچو له به نه ورکې. خور که دې غریبه غریبه نو هغې له صدقه فطر ورکولی شي، سرسانیه خورهي له ورکولی شي، رور له ورکولی شي که غریبي، رواره له ورکولی شي که غریبي. اعتکاف کی سگریٹ سکل زه خو یم پوډر والا راوړی، سګرټ نه پوډر، او ټي وي ورته هم پکې په جومات کې ولګوئ چې سم ډله دا خواهش یې پکې پوره شي. جومات کې سګرټ څکل څونه لویه ګناه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جومات ته راځې پیاز به نه خورې کچا، اوږه به کچا نه خورې، ولې خولې نه به دې بوی ځي، فرشتو ته ضرر دی. نو پیاز او اوږه حلال شی دی، خو چې جومات ته راځې نو نه به خورې کچا. نو سګرټ څونه څښا بوی کوي، څونه ګناه دی، ورلو فرشتو ته ضرر کوي، مسلمان ته ضرر دی. او حرام شی په یو خوا ثواب ګټي، یعنی سګرټ څکل حرام دي او اعتکاف سنت دی. نو سنت عبادت کې حرامو نه ځان ساتي، دې نه ځان ساتل پکار دي. کم ملګري چې اعتکاف کې ناست دي، انسان دی بعضې وخت به هغه د سګرټو بلد وي، هغه په دې اعتکاف کې د الله د رضا لپاره توبه وباسي او سګرټ یې پرېږدي. ټیک ته انسان دی خامخا خلک سګرټ څکي، ښه یو نیک عمل یې شروع کړه چې اعتکاف یې شروع کړه، نو چې نیک عمل یې شروع کړه اعتکاف یې شروع کړه، نو د هغه بد عمل نه په دې اعتکاف کې توبه وباسي چې الله زما دې توبه ده او الله یې ترې واړوي. قضا عمري 5 منځونه داسې ګپ شپ دی ښه، نو بس جواب نه وخته شو. قضا عمري داسې شی دی چې په دې اخیري جمعه کې 5 منځونه وکړي او په دې نیت یې وکړي چې که زمانه په دې ژوند کې کوم منځونه قضا شوي نو دا 5 به وکړم او دا به د هغه ټولو دپاره بدل وګرځي. خدای ته وګورئ عقل هم دا مني ووایه غوندې نه. دا دې کې یو حدیث شته خو هغه موضوعي دی، مولا لقاري په موضوعات کبرا کې راوړي دي، هغه موضوعي کار ځانه جوړ کړی دی. خپل منځ چې دنه پاتې شو لاول خو به قضا کې نه، او چې دنه پاتې شو فوري به کې، دا نه چې ګنې ته 5 منځونه وکړو بس په سر اخلاص سره، دا خو خلک تباه او برباد کړه. منځونه به خلک نه کوي او بس راځي په اخیری جمعه کې 5 منځونه کوي او بس خیر او خلاص. ولې مونږ چې غرق شو ځان لم کونډه وسولولې او ځان لم تندي وسولول او دا خلک چې تباه او برباد شو، تر راځه بس 5 کوو بس مونږ سره برابر شوي.
خدای زمونږ هم قبول کړي او تعالی دې خدای وس درکړي چې قضا منځونه راوګرځي. نو داسې قصې پیسې ځانه جوړې کړې دي او دا قصې پیسې پکې نشته. ښه په صورتونو پیسې اخیستل جایز دی او که نه مړه ټول چل ولا مولا ته جوړ کړی. په صورتونو پیسې اخیستل ناجایز دي. په قرآن باندې پیسې اخیستل په صورتونو ناجایز دي. خو که مولا له دې له 100 روپۍ خیراتي ورکړي نو هغې کم کوپر راغی. په صورتونو پیسې دینا دي. هغه دې دا نیت نه کوي چې د صورتونه دې چې ماته څوک پیسې راکړي. ته دا نیت مه کوه چې د ماته صورتونه ډول پیسې ورکوم. او نور په صورتونو پیسې اخیستل بالکل چې قرآن ویلي دپاره چې ماله خلک پیسې راکړي دا خبره نه. قرآن د الله د رضا لپاره ویل پکار دي چې الله رضا شي. عبادت د الله لپاره پکار دي. او که څوک خیراتي کې الله صلی 100 روپۍ ورکړي نو دغه دا خبره څه بده خبره نه. ښه دا یو څو کسان وفات شوي دي. یو خو زمونږ د نیازلي ترور وفات شوی و نن خو یو اهم اجلاس و هغې ته تلم اوس ناوخته راورسېدم. او زمونږ د شیرالله رور چې دی جان الله وفات شوی او دلته کې زمونږ د احسان استاد دی والده صاحب وفات شوی و. بل دلته کې په دې ګجرانو کې یو هغه ملاګي کاکا ډېر ښه انسان وفات شوی دی. د جمعې دعا ټولو ته وکړي. پروردګاره دا کوم مردګان چې وفات شوي دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. نیازلي دې تو تم دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي. الله لوی سفر د خوشحالو کې جاملات ته دعا وکړي. ډېر ښه انسان او غریب ډېره سخته بیماري تېره کړه. ډېره سخته بیماري او دغه بیماري چې سړی داسې سخته بیماري تېره کړي حدیث پاک کې راځي ګناه ته رب العالمین په کټ کې راځي. او ګوره دا بختور په دې دی چې پروردګار ټول د رمضان میاشت ورکړه. دا ګوره ډېره لویه بختوره ده. د ترور خو ډېره بختوره و. جمعې هم لاندې کړه او رمضان هم لاندې کړه. نو خدای پاک دې هغې مو بخي جان الله دې مله وبخي او پروردګار احسان استاد دی والده صاحب عالم الله وبخي. هغه مولاګي کاکا ډېر ښه انسان غریب سړی الله دې وبخي. نور چې څومره مردګان وفات دي په دې کلي کې په نورو کلو کې الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. الله وارثانو له صبر ورکړي. الله د نورو غمونو نه موږ ټول محفوظ وساتي. دغه زلزله کې چې کوم کسان وفات شوي دي شهیدان دي الله ته مغفرت نصیب کړي. الله بېشک ور زلزله الله قهر او غضب دی خو خدای پاک ته د سزا ورکړه. هغې خلکو له پروردګاره د قبر او د آخرت د سزا نه محفوظ وساتي. کوم چې بې کوره شوي دي الله ته وله بندوبست وکړي. یا رب العالمین ته زموږ نه راضي شي. پروردګاره د رمضان اخیري جمعه ده. دې ته جمعة الوداع وایي. دا د رمضان اخیري جمعه ده او دا ډېره د برکت جمعه ده. پروردګار پکې د انسان عبادت قبلي صلات توبه پکې وکړي. 2 رکعاته نفل او الله ته توبه وباسي د مانځه نه پس ټول. ښه چې سنتو کې سنتو نه پس 2 رکعاته صلات توبه ټول وکړي. ښه 2 رکعاته صلات توبه نیت دا وکړي چې د توبې 2 رکعاته کوم بس عام 2 رکعاته نفل وکړي او د مانځه نه مخکې د توبې نیت وکړي چې الله زمونږ کوم ګناهونه راته معاف کړي او د هغې نه پس توبه وباسي. یا الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. الله مونږ ډېر ګناهګار یو. خدای هر قسمه ګناه زمونږ ته یا الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. یا الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. یا الله زمونږ توبې قبول کړي. الله زمونږ توبې قبول کړي. یا الله چاته چې څه قسمه غم وي مصیبت تکلیف هغه ورته الله لرې کړي په خوشحالۍ یې ورته بدل کړي. یا الله د خپل قهر او غضب نه په دواړو جهانه په حفاظت وساتي. یا الله د بیت الله حج نصیب کړي. یا الله د عمرو سعادت نصیب کړي. یا الله د نبی علیه السلام د مبارک وطن سفر نصیب کړي. یا الله که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکړي. یا الله مریضان کورونو کې هسپتالونو ته ول شفا ورکړي. څوک مردگان دي مغفرت نصیب کړي. څوک قرضدار دي تنگ دست دي د حلال رزق نصیب کړي. الله چې څوک دې منزل جی جمعه ته لږ ځای نه راغلي دي الله په یو قدم ولا په دنیا کې او په آخرت کې اجرونه نصیب وګرځول کړي. پروردګاره زمونږ په حال رحم وکړي. یا الله زمونږ په حال رحم وکړي. د قبر د عذاب نه مو ساتي. د قدم د سختۍ نه مو ساتي. د فتنو نه مو ساتي. د جګړو نه مو ساتي. د بیزته او د رسوایه نه مو ساتي. الله د رمضان دا ټولې روزې زمونږ قبولې منظورې کړي. پروردګاره که چا اعتکاف کړي ولا قبول کړي. الله که چا پکې ختمونه کړي دي ولا قبول کړي. الله زمونږ تراویح زمونږ قبول کړي. او پروردګاره زمونږ بس عبادت یې اسې عادت هم کړی الله ته په مضبوط عبادت باندې قبول او منظور کړي. یا الله په موږ بار بار د رمضان روزې راوستلې کړي. الله په موږ بار بار د رمضان روزې راوستلې کړي. الله چې څوک په کم تکلیف کې او په کم مصیبت کې مبتلا دی الله په خیر او عافیت اخلاص کې. الله زموږ مردگان مشران چې څومره وفات دي مغفرت نصیب کې. الله موږ ته زموږ کشرانو ته د اسلام او د ایمان د هدایت زندگی نصیب کې. پروردګار ایمان هم نصیب کې. پروردګار اسلام هم نصیب کې. الله زموږ د زنانو په سرونو د
حیا او د پردې صادر واچي. الله د رسوایۍ او د بېعزتۍ نه محفوظ وساتي. الله چې د چا څه قسم مقاصد وي حاجتونه شرعي الله ته یې وله پوره کړي. پروردګاره که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ دي هغه طرفګنۍ دی هغه وله په روغو باندې بدله کړي. الله زمونږ د ټولو مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي. یا الله مجاهدین چې په کومه ځمکه دي الله ته یې کامیاب کړي. الله چې څومره کافران دي که امریکا ده او که برطانیه ده پروردګاره ته مسلمانان کړي او که اسلام په قسمت کې نه په خپل قهر تباه او برباد کړي. یا الله د افغانستان د مسلمانانو امداد وکړي. الله د عراق د مسلمانانو امداد وکړي. الله د فلسطین د مسلمانانو امداد وکړي. الله د کشمیر د مسلمانانو امداد وکړي. یا الله د امریکا او د هغه ملګري چې کوم دی د مسلمانانو د پاسه په قهر پراته دي خدای ته دغه کافر ذلیل او خوار کړي. الله زمونږ بیت المقدس د کافرانو د لاس نه آزاد کړي. خدای زمونږ د عربو د ځمکې نه دا پلید قدمونه وباسي. زمونږ په پاکستان کې چې خدای کوم د امریکې او د نور پلید قدمونه دی الله دا د دې نه وباسي. الله زمونږ د حکمرانانو مشرانو په زړونو کې د اسلام مینه واچي. الله د دین مینه پکې واچي. مونږ ته په خپل وطن کې د قرآن او د سنت نظام وښودلی کړي. پروردګاره تم د فتنو نه وساتې، تم د غمونو نه وساتې، تم د مصیبتونو نه وساتې، تم د اختلافاتو نه وساتې. الله تعالی تم د اتفاق زندگی نصیبه کړي. او خدای ته مونږ سره زکات سره حج سره مینه او شوق پیدا کړي. عبادت سره مینه او شوق پیدا کړي. او خدای د ګناهونو نه زړه تور کړي. یا الله د ګناهونو نه زړه تور کړي. یا الله د ګناهونو نه زړه تور کړي. الله خیر وکړي په خپل د کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله.